سورة طه آیت نمبر 90 صفحہ 506 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بيني بني إسرائيل ولم ترقب قولي صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال او بشكا ويليو لهم هارون ضيتا هارون عليه السلام من قبل الذين رواندي يا قومي إذا ما قوما إنما بشكا فتنتم به تاسو بازمیخ کی اچول شیدی سرا وإن او بشکا ربکم ربستاسو الرحمن رحمان ذاتی فاتبعوني فالسماتا بداریو کئی وأطيعوا أمري او زما حکم منی قالوا دیویل لن نبرها اسکلم مقبرینکتو عليه فديباني عدلرا عاكفين جنفاتي کی دنکی حتى يرجع ترديتي واپس راشي إلينا موسى عليه السلام قال يا هارون هو موسى عليه السلام هارون ما منعك سمنا كرويتا إسرائيتهم كلشتا ولد الدي ضلوا بگمراشول اللہ تتبعن کتابی داری کڑوے افعصویتا ایتانا فرمانیو کا امری دماد حکم قال وی هارون علیہ السلام یا بن امہ ایذا ما دموزیا لا تاخذ منسا بلحیتی دماغیرا ولا برأسی او نزما د سرويختا اني خشيت بشكا زيريدم ان تقول بتبوايشي فرقت تاجد ايرا وستا بين بني اسرائيل بني اسرائيل كمينسكي ولم ترقب او تا انتظار نكو قولي نما د خبري بسم الله الرحمن الرحيم مخکینی آیاتونو مبارکو کې دا واقعا هغه ذکر شو چې موسی علیه السلام کله وحی تور تلاړو او هلته کې سلوي خرالې او سلوي شپې هغه تیرې کې واپس راتلو سره قوم هغه د یو سخي عبادت هغه شروع کړو چې هغه ورته سامري جوړ کړو اوس موسی علیه السلام چې دون ځان ته خپل نائب هغه پرېښیو شاه عبدالعزیز صاحب لیکلي دي موسی علیہ السلام کرتو نو هارون علیہ السلام تی ویلو چې د قوم اصلاح کوا ولیکن دای کی اختلاف پیدا نه کی یعنی دا سی خبره دی کا مکوا چې هغه سره دی په خپلو کې ډلې ډلې د دې خبرې نه ځان ساته یعنی د دوه خبرو حکم ورته موسی علیہ السلام کړو یو دا د دې اصلاح او تربیت کوا خیال ساته او دویم دا اختلافي خبره او د جګړې خبرې چې په دې کې پیدا نشي موسی علیہ السلام چې کله واپس رالو نو هارون علیہ السلام ته متوجه شو نو هارون علیہ السلام ورته وایي چې ما خو ورته باقاعده د اصلاح خبرې کړې وي دا مې ورته ویلي
چې دې ستاسو هیڅ نقصان نشي کولای دا اسخه او نه تاسو ته پیدا در رسول شي او دې زما خبره نه ومنل دې تما ویلو چې ان ربکم الرحمن ستاسو رب رحمان او مهربان ذات دی زما تابعداري وکي او زما خبره هغه ومني ولیکن دې زما خبره ځکه نه منل دی وی موسی عليه السلام نه دراغله هغه سش هغه دراش او تاسو واپس رالی موسی عليه السلام هغه غوسه شو او د ګيري او د سر ويخته هغه ونیو وته وی تا ولید دی اسلام کولا چې تا دی لیدا چې د بوتان د سقي عبادت کوي د غیر الله عبادت کوي دې خو پکار ده چې تا زما تابعداري کړې وي یا ما پسیر غلې وي یا غوسه شوی ورته دا خبره وته هارون علیہ السلام وایي چې ما د دې خبرو نزدکه چې کم دینو احتراس کړو دا مې ځکه نه کولو چې دا خبره د ما ذهن کې راتله فإني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل إذا يريدم ياسين تاسو بیا وایي چې بني اسرائیل کې ډلې هغه جوړې شي موسی عليه السلام ته ډلې خو جوړې شوی هغه نه باوجود هم دا ډلې شي درې ډلې هغه جوړې شي یو هغه ډله چې خاموش و نه د سقي عبادت کولو او نه د موسی عليه السلام هغه خبره باندې یقین ساتو ای خاموش پاتې شو دیمغه هغه وینا موسی عليه السلام حق پیغمبر دی ابرازي تورات شریف پر وړي